نور محترم مسلمانانو نن یو اسان ترینه وظیفه اسانه ده که ده چې په دې سکرین تاسو ته ښکاري اسانه وظیفه ده په دې سکرین تاسو ته ښکاري دغه وظیفه ده انشاءالله تاسو یې وکئ د خپلو حاجتونو دپاره انشاءالله وکئ یا فتاحو یا کریمو یا حل المشکلات دا اسانه وظیفه ده محترم دا ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده او ورځې هم ډیره زیاتې ده 2 ورځې ډیرې بهترینې ورځې پاتې شولې ها یو نننۍ ورځ ده یو سبانۍ ده یو بله ورځنۍ ده یعنې 3 ورځې پاتې شولې ها نو یوه ورځ خو د عرفې ده سبا نه بل سبا ورځ چې کومه ده د عرفې ده په دې ورځ باندې روژه خامخا ونیسئ ها سبا نه بل سبا نن د اتوار ورځ ده سبا ګل دی بل ورځ نهه ده او بیا چهارشنبه شورو ده نو په هغې شورو په ورځ اختر دی نو د هغې نه چې کومه مخکې ورځ ده منګل نهې ورځ نهې په ورځ باندې د عرفې مبارکه ورځ ده انشاءالله د عرفې مبارکه ورځ به یو بهترینه وظیفه هم اپلوډ کوو مونږه خو نن چې کومه وظیفه ده نو هغه ده یا فتاحو یا کریمو یا حل المشکلات دا اسانه وظیفه ده او بل تاسو درخواست دا ده انشاءالله چې د عرفې روژه زه هم نیسم سبا نه بل سبا نو تاسو هم د عرفې روژه خامخا ونیسئ د عرفې روژه خامخا ونیسئ خامخا یې ونیسئ چې الله جل شانه هم د 2 کالو ګناهونه معاف کړي موږ څومره ګناهونه کړي یقینا چې هر سړی زه په خپله لومبی ځان یادوم ځکه زه به تاسو ته نیک ښکارېږم لیکن زه هم ګناهګار یم د الله تعالی ګناهګار یم ځان به چوت نه حسابو چوت الله تعالی دی تکبر به نه کوو لوی به نه کوو لوی الله دی او تکبر او لوی د الله تعالی صادر دی د الله تعالی سره ښایي ځکه چې الله تعالی باندې نه مرګ راځي نه الله تعالی باندې نه کمزوري راځي الله تعالی باندې نه خوب راځي نه الله تعالی بچي شته نه د چا نه پیدا ده نه ته څوک پیدا دي نو لوی او تکبر او انا او غرور دا موږ نه په خپل ښایست کوو نه به په خپل مال کوو نه به په خپل جان کوو نه په خپلو ښځو بچو باندې کوو نه په خپل جاګیر او نه په نوکرۍ باندې کوو دا به صرف په چا کوو په رب العالمین په الله جل شانه به صرف او صرف کوو نو د هغې رب کریم دا 2 نومونه دي او یا حل المشکلات محترمو علماو په دې ډېرې زیاتې دغه ورکړي چې دا کم انسان کوي نو د الله تعالی به هر حال محترمو نو دا اسان عمل په دې دا اسان عمل چې دی او 115 مرتبه دی نو وخت هم ډېر کم لګي او علماو ذکر کړي دي نو انشاءالله تاسو د خپلو حاجتونو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره خامخا وکئ الله تعالی به ستاسو حاجتونو مشکلاتو سره ختم کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو زه خو تاسو ته اول د اختر ډېرې خوشحالۍ د اختر ډېرې تیارۍ د الله قربانیانې اوس نه الله تعالی دې ستاسو ډېر مبارک کړي الله تعالی دې تاسو د قبولیت درکړي د هر څه الله تعالی ستاسو په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي الله تعالی مو په دې خوشحالو باندې خوشحاله کړه الله تعالی د ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت هم درکړي الله تعالی مو حاجتونه هم پوره کړه محترمو نن زموږ یو اسان او بالکل اسانه وظیفه د مشکلاتو دپاره د حاجتونو دپاره د قرضونو دپاره د مخې روانېدو دپاره علماو ذکر کړې ده نو زه غواړم چې تاسو یې انشاءالله وکئ د الله تعالی په فضل او احسان سره ډېره مبارکه وظیفه ده ډېر ښکلي د الله تعالی نومونه دي او د مشکلاتو دپاره هم ده د هر رنګه حاجت دپاره هم ده نو تاسو انشاءالله په دې ترتیب سره په دې طریقې سره وکئ 105 مرتبه 115 وارې به دا وظیفه تاسو کوئ اکثر ما نه خلک تپوس وکړي ډېر کرته چې زموږ حاجتونه نه پوره کېږي ډېره دعاګانې مو کړې ډېر اکثر خلک رابطه کوي نو محترمو ګناهونو د وجې نه اکثر د انسان حاجت نه پوره کېږي او په تاسو خبر یې چې په ابراهیم علیه السلام څونه دغه 8 د الله تعالی امتحانات پرې راغلي وو که نه 8 امتحانات پې الله جل شانه راوستي په هغې کې ټولو کې الله تعالی کامیابي ورکړې وه نو دا د رسول الله مبارک حدیث ته چې کوم انسان الله تعالی ته څومره نږدې په هغه عمره امتحانات راځي امتحانات یا د الله تعالی د وجې نه راځي یعنی په نیکو بندګانو که ته اوس نیک یې او پته ستا حاجت نه پوره کېږي رشته دې نه کېږي او نیکی رشته دې نه کېږي او نیک یې رشته دې بندش دی او نیکه بیا مې
او وظیفې هم کې او منځونه هم کې ګناهونه هم نه کوې بیا هم ستا رشته نه کېږي نو پوه شه چې دا د الله تعالی په تا باندې امتحانات دي. شکر وباسه او په دې بدله جنت ته انشاءالله. اوس کو ته نیک هم نه یا نیکه بیبي هم نه ګناهونه هم تا نه کېږي رشتې هم ستا ټکراوي قرضدار هم ته یا هر مشکل پتا باندې دی او ته سره ګناهونه هم کې یا کېږي درنه خطأ درنه کېږي یا موبایلو کې فیسبوک کې ټیک ټاک کې ګانې بجانې اوري فلمونه ډرامې ګوري بد نظرۍ کې صحیح شوه د نامحرمو سره خبرې کې یا داسې ډېر کراته ډېر ګناهونه شو نو بیا پوه شه چې ستا باندې د الله تعالی امتحانات نشته بلکې په تا باندې د الله تعالی قهر او عذاب دی. لهذا که ته ځان سره ښه کړې نو د ګناهونو نه فریض وکړه ګناهونو نه ځان واړوه ګناهونو نه توبه وباسه نو انشاءالله الله تعالی په تا باندې رحم وکړي. او ډېره کراته داسې وي چې موږ یو سیس پسې نښتي نه دا سیس خو زما بس دا پلانکې خو مې خوښ دی چې دا ماته میلو شي خامخا راته میلو شي یا دا قرضونه دې خامخا زما ختم شي یا دا مشکل دې خامخا زما وشي دا ویزه دې وشي دا پلانکې شي دې وشي دا ډنګره ډېر داسې شیزونه وي کم کم ورته زه یادوم دا موږ پسې نښتي او سره د وظیفو سره د نیک اعمالو سره د نیکۍ نه هغه زموږ نه پوره کېږي نو پوه شي چې دې سیز کې د خیر نشته ولې پسې نښتی بس دې سیز نه توبه وباسه بس د بل سیز الله تعالی دې په بدل کې ماته بل حاجت پوره کړي بل نعمت راته راکړي بله خوشحالي راته راکړي الله تعالی به درکړي. په هر حال محترم مسلمانانو خبرې زیاتېږي او وخت هم قیمتي دی مونږ وایو چې تاسو دا وخت هم قیمتي شي تاسو ته فایده هم درکړي داسې زه وایم چې زه د ځان دپاره څه خوښوم هغه ستاسو دپاره هم خوښوم. الحمدلله زه جنت غواړم ګناهونه نه فریض غواړم تقوا غواړم تقوا والا زندګي غواړم قبر کې د عذاب نه فنا غواړم زه یم چې زما ټولو مسلمانانو ته د الله تعالی ورکړي زه وړوکی طالب العلم ستاسو دپاره ستاسو ډېر خیر خوایم چې تاسو ته ډېرې خوشحالۍ الله درکړي ستاسو حاجت الله تعالی ډېره زر پوره کړي څوک هم په لاس کې مې څه نشته دی الله تعالی په لاس کې هر څه دي او زما دا نیکه تمنا او نیک خواهش دی الله تعالی پوره کړي او ستاسو حاجتونو دپاره دی الله تعالی دا کفاره وګرځي انشاءالله. نو دغه ترتیب سره انشاءالله تاسو روزانه 105 مرتبه خو هر ټایم یې کوئ اللهم دغه یا فتاح یا کریم یا حل المشکلات دا روزانه 105 مرتبه یو ټایم وله مقرر که کو سهارې کې کو مازدیګرې کې کو ماسپښینې کې کو د شپې کې کو د ورځې کې خو داسې وخت کې وکړه چې رب یو چې ته یو ستا رب او ته خپل هغې رب ته ووایې چې ای ربه زه دا حاجت لرم الله زه دا حاجت لرم ربه زما دا حاجت ته بس پوره کړي بل خوا نشم تللی الله بل در مې نشته دی الله ډېر ذلیل او رسوا شوم الله که ته په دې معنی خوشحاله الله ستا خوشحالي زما دپاره کافي ده زما دا حاجت ته م الله نه پوره کېږي خو چې ته خوشحاله الله تعالی سره یاري ولګوئ یاري د خلکو د جنکو د لکانو د یارۍ نه ځان وساتئ دغه ګمراهي ده دغه ګناه ده د رب سره یاري ولګوئ د رب سره دوستانه وکړئ چې رب غني دی رب سره خزانې ډکې دي رب ورکړه کوي